موږ نه مکرم نه یو یو ورونه یو پاکستان او افغانستان یو ورور او پاکستانونه د خو د عمر ورکې ښه کومک زموږ ته ښه کېناسته ښه پاڅېده عزت سے خدای وساتلو هغو وساتلو اوس روان یو خپل ځای ته. पाकिस्तान से अफगान माजरीन की वापसी का सिलसिला जारी है. मेरे साथ एक ख़ानदान मौजूद है, इनसे बात करते हैं. अखपल नुम रात हुए उदार रात हुए तासु पाकिस्तान के सामरा वक्त तेर कड़ा है सर जम्मू पाकिस्तान के बिजनेस अब लखकार तेर कर दी दा तासु चुस वापस जे लगे दा अखपल पर खुशहाली रवानी है ना सर जी बस पखपल खुशहाली बांधे रवानी हुकूमत हुए बस इस से टाइम पूरा दे वो कहता से रजाकाराना तौर बांधे लाट से नुखबई बस मंग रवान से हुआ तो तासु च अफगानिस्तान तासु जड़ के सैयरा खुबवी के आगा सैयरा दा जमंगा पजड़ के सर जी नोरी सैयरा निश्ता दखबदो न द जमंग जईना निश्ता द बिजनेस अब लखकार उमर दलता तेर शो او چې اوس مونږ ځونو یاره ټیم د یخنۍ راغی یخني ده نو د یخنۍ او د دزدګي پریشاني د مونږ سره چې کوم ځای له بځو او ټیم را باندې یخ راغی نو دا مجبورتیا ده زمونږ دا تاسو سره دا کم مشر چې دی دا تاسو کېږي دا بیمار دی که نه پلار دی او دا کمزوری دی عمر لکه دا ډېر عمر سړی دی که نه مشر سړی دی نو او کمزوری هم د معدې تکلیف دی نو دغه لږ د سینې نه خراب دی بیمار دی دغه وجه باندې لږ کمزوری دی والته خو د ډېره زیاته یخني وي نو دا هغه یخني برداشت کولی شي نو که برداشت کولی هم نه شي نو خامخا به برداشت کوي چې ځکه بله څه چاره نشته بله لاره نشته دی نو موږ که برداشت کولی شي او که نه شي برداشت کولی خو برداشت کوي به تاسو چې افغانستان ته ځئ او هلته که حالات ښه شي تاسو چې کوم زړه کې یره ده هغې یرې مطابق کارونه نه وي او حالات ښه وي سازګار وي بیا تاسو پاکستان ته راتګ زړه به کېږي نه هملته بس بیا پاتې کېږئ نو سر جی دا خو زمونږ وطن دی واورې زمونږ 500 کاله عمر دلته تېر شوی خامخا به ځو به راځو به زمونږ امید شته ده چې راتګ به زمونږ آزاد دي او دغه زمونږ خواهش دی امید دی چې دغه لارې به بندې نه وي همیشه دپاره ازادې به وي خامخا به تګ راتګ به کوو تاسو سره اوس دې وخت څومره تنانې تاسو واپس ځای لګی مونږ تقریبا دا 10 کډې به وي چې مونږ روان یو واپس دا ستاسو ټول د دېش کډو کې څوک څوک شامل دی بس ځینې ترونو بچي دي ځینې ترونه دي او ځینې خوریان دي او بس ټول دغه خپل خلک یو مونږ او پاکستان کې په کم کم ځای کې وخت تیر کړی و پاکستان کے سر جی منگا 75 کے وقت تیر کڑے تھے. ناظرین میرے ساتھ ایک اور بزرگ موجود ہیں جو افغانستان واپس جا رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں انہوں نے پاکستان میں کتنا ٹائم گزارا اور جاتے ہوئے اب یہ کیا محسوس کر رہے ہیں مشر احساس و نم سدے اور پاکستان کے سامرا مدد رکڑے دا زما نوم عبدالجبار دی او پاکستان کې هم ډېر عمر لاړ ځوانان راغلي وو نوي ځوانان هغه جنګ کې راغلي وو دروش یې ډېره وو او پاکستانونه د خو د عمر ورکې ښه کومک زموږ ته ښه کېناسته ښه پاڅېده عزت سے خدای وساتلو هغو وساتلو اوس روان یو خپل ځای ته ځو ستاسو بچي پاکستان خپل ملک ګڼي که افغانستان دوی دا زموږ وطن دی موږ خپل ملک ګڼو زموږ ګاونډیان دي یو مسلمانان یو ورونه یو کېناسته پاڅېده یو دي اوس تاسو چې افغانستان ته راغلئ ستاسو زړه باندې څه تېرېږي لګیا دی زموږ زړه باندې دا تېرېږي چې دا لاره دا چې موږ هغه وینو هغه موږ ویني که نه زموږ عزت یې ساتلی زموږ بچي ساتلي دي موږ له کورونه راکړي موږ له کومکونه کړي دي موږ نه مکرم نه یو یو ورونه یو پاکستان او افغانستان یو ورور تاسو چې افغانستان ته ځئ لګید کم ځای نه تاسو راغلي وئ افغانستان ته ځئ افغانستان ته الان خو جلبات ته ځو جلبات ته ځو هلته به خپل ځایونه چېرته ګورو نو ځایونه مینه زیات نه لرو تاسو پاکستان کې په کم وخت کې وخت تیر کړی دی دغه کې دروش کې تاسو چې افغانستان ته ځئ تاسو سره ځګی نشته هو تاسو بلته څه کوئ بیا چېرته به پاتې کېږئ وروره چېرته غریبي به کوو دېخاني به کوو مزدوري به کوو نور څه شی وکړو الله چې څه راکړي هغه کېږي بنده د لاسه څه نه کېږي مشر دا راته وایي چې افغانستان کې د علاج سہولت دا مرخه نشته څنګه پاکستان کې دی نو تاسو خو داسې عمر کې تاسو ته خامخا څه بیماري وي دا ستاسو چې دا چې کم بیمار دی دا ستاسو څه کېږي بیمار دغه زموږ ورور دی سپین ږیری دی وروره یو نسل یو قوم یو او یو مسلمانان یو د کلمې یو او د پیغمبر امتیان یو تاسو پاکستان او د افغانستان حکومت نه څه مطالبه کوئ دواړه مسلمانان ورونه دي اتفاق سره خپل ژوند وکړي او مسلمانان امن کې راشي که نه
او کافرو بچیان دي وشړي بار ته. مشره تاسو پاکستان کې او خاص ټول عمر په دروش کې تیر کړی دی. دروش کوم یخ علاقه وا نو افغانستان هم یخ د تاسو تکلیف خو بني. نه 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 پاکستان خو دې د قشقارو له عمر ورکی داسې ساتلو لکه غېږې کې ساتلو که نه راته څه ضرورت دی څه شی تاسو ته پکار دی او موږ سره پوره کومک کړی چترالیانو. هلته که افغانستان کې حالات تاسو ته لپاره ښه نه شول نو تاسو به بیا څه کوئ واپس به راځئ؟ واپس به څه چې راپرېښودو راځو وروره زموږ ځینې ورور دلته دی یو ورور هلته دی یو شی जी नाजरीन आपने इनकी बातें सुनी. ये एहसानमंद हैं कि पाकिस्तान में जितना टाइम अरसा इन्होंने गुजारा है इनको ये महसूस नहीं हुआ कि अफगान महाजर हैं. इनको इज़्ज़त दी गई, इन्होंने अपनी ज़िंदगी यहाँ पे गुजारी, इनके बच्चे यहाँ पे पैदा हुए हैं. अब ये वापस जा रहे हैं लेकिन अपनी खुशी से नहीं, एक मजबूरी के तहत जा रहे हैं. इनका हुकूमत से यही मुतालबा है कि ऐसे हालात पैदा किए जाएँ कि जो अफगान महाजरीन यहाँ पे मुकीम हैं उनको इज़्ज़त के साथ रहने दिया जाए और वो अगर जो जाना चाहता है वो चला जाओ, जो यहाँ रहना चाहता है वो रह सके.